السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم تاسو به روز جوړ خوشاله یاست او تاسو به ګورئ A to Z الیکټرانکس یوټیوب چینل. دوستان نن تاسو پر موږ یو بله ویډیو راوړله 037 امپیلر موټر به موږ په کمې فارمولې سره موږ وایډینګ کوو. د دې ټوله طریقه به تاسو ته ښیم، نو د دې مکمل طریقه به درته ښیم چې دې څونه چکرې دي، کم تار په دې کې لګي. نو راځئ دې ټوله طریقه به تاسو ته ښیم په دې ویډیو کې، خو برای مهرباني زموږ سره ویډیو د اخره پورې ضرور وګورئ. ګورئ دلته به تاسو راشئ، دا موټر چې کوم دی 037 موټر دی، صحیح ده. تار چې کوم دی په دې کې سټارټینګ تار 25 لګي او چکرې چې کوم د سټارټینګ دی نو 2 کوایل سیټ دی 80 85 او پیچ چې کوم دی د سټارټینګ 110 دی. بیا د رننګ چې کوم دی 50 55 55 چکرې دي او تار نمبر په هغې کې 23 نمبر لګي، صحیح ده. په دې کې تار 23 نمبر لګي. ګور دلته موږ راځو اوس دې ته، دلته چې کوم دی دا 4 کوایل دي نه 50 55 55 55 درې کوایل چې کوم دي دا 55 55 دي او یو کوایل چې کوم دی دا 50 چکن دی، صحیح ده. بیا به دا اوس موږ راچو دې ټوله طریقه بس تاسو ته ښیم، خو ویډیو زموږ سره د اخره پورې وګورئ. د A to Z به زه تاسو سره دې ویډیو ښیم د دې نه سټارټ شوې ده او بالکل د اوبو د راتلو پورې چې کوم دی نو هغه به تاسو ته ضرور ښیم. راځئ ویډیو زموږ سره د اخره پورې وګورئ. زموږ ویډیو هم خوښ شو نو زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې ټول نه اول تاسو ته زموږ ویډیو په وخت باندې در رسي. نو راځئ نو په دې طریقه باندې به دې ته کوایل چې کوم دی نو هغه راچوئ، صحیح ده. دا اولې کنیشن چې دلته وګوره دا زموږ سیټ راغلی، صحیح دی نه، دا به ځان سیټ راولي نو ټول سیسټم به تاسو بیا صحیح رواني، صحیح شو. نو په دې طریقه باندې ورلېږي ډېره ځان طریقه زموږ سره دا طریقه د اخره پورې وګورئ. ګور دا کویلونه چې کوم دي زموږ سره پوره شو، زه به تاسو ته لږ دا کوم دې طریقه باندې ور اچوئ، بیا به دا رننګ هم دغه شان ور واچوئ. خیر ما ویډیو لږه تیزه کړې ده، خو بهرحال زه به تاسو ته د دې چې کوم اهم پوینټونه دي به زه تاسو ته ښیم. دا زموږ سره ګوره د رننګ چې کوم کوایل دی نو هغه پوره شو، صحیح ده. په دې طریقه باندې ګوره دا موږ راچلی دی او د سټارټینګ چې کوم کوایلونه دي نو هغه دوه سیټه دي، صحیح ده. دوه کوایل دي او دوه سیټه دي، نه په یو کوایل کې 2 سیټه دي، صحیح ده. دا به هم په دې طریقې سره ورته وي. ګوره د دې د لولې کنیکشن نه ما ځان سیټه راوستو، صحیح دي. دا اکثر خیال کوي چې کنیکشن یو نه یو سیټه راوباسي د بل نه بل سیټه، نو ګورې بیا به مسله کوي، صحیح ده. شان بیا نه کوئ ښه. دلته چې تاسو راشئ ګوره ان په دې طریقه باندې به دا کوایل چې کوم دی هغه هم ور واچوئ. ډېره کامیابه فارموله ده او بالکل امپیر چې کوم دی نو هغه په دې کې ډېر زیات کم اخلي، صحیح ده. اکثر داسې چې 22 نمبر تار کې وایډ کې نو ځکه سلاټ دی سټیټر ډېر وړوکی دی او د هغې په وجه باندې بیا ډېر زر چې کوم دی هغه ګرمایش کوي نو بیا سوځي، صحیح ده. په دې طریقې سره بیا دغه ور واچوئ. ګور دا زموږ سره چې کوم دی نو سټارټینګ کوایلونه چې کوم دي هغه مو رول ویدل، صحیح ده. بیا به دا کنیکشن یې د طریقې سره ازادې کوي. بیا بله پریس مشین راوالي، زموږ سره یو پریس مشین دی. که دغه تاسو سره نه وي نو که جوړول خواهش وي زموږ سره واټساپ باندې رابطه کولی شئ. په هغې طریقې سره ډېر په اسانۍ سره کویل چې کوم دی هغه پریس کېږي. راځئ تاسو ته هغه وښیم. ګوره دا مشین دی، دا به یو سیټ نمبر سیټ پرې راټیټ کړئ نو په دې طریقې سره به دا کوایل چې کوم دی بالکل لکه افغانۍ په شان پریس کوي، صحیح ده. یو سیټ او بل سیټ ته بیا دلته چې کوم ګوره دا کوم کنیکشن چې کوم دی که نه نو دې کنیکشن ته ګورئ. دا د رننګ چې کوم غټ او غټ سرونه دي د کوایلونو هغه مو میلاو کړي دي، صحیح ده. بیا د سټارټینګ نه همداسې میلاو شوي دي. بیا ګورئ نه دا کنیکشن چې کوم دی دا یو نه دا د رننګ کنیکشن دی، صحیح ده. دا اوس کوم دی دا زه چې اصلي ور اچوم یو دا سټارټینګ دی، ګوره دا د سټارټینګ دی، صحیح ده. یو سټارټینګ او یو رننګ به مونږ کامن کو. ګوره دا رننګ شو او دا سټارټینګ شو. ګوره دا نه خوا تر خوا چې کوم دلته راغلي دي دا دواړه مونږ کامن کوو، صحیح ده.
د دې به موږ په داسې طریقه باندې کنیکشن کوو چې زموږ چکر بالکل صحیح په کوم بلو کلر دی نو په هغې باندې بالکل برابر وي. صحیح ده. بل دا کنیکشن چې کوم دی ګورئ نه دا ډایرکټ د کپسټر دی ښه هلته چې کوم 3 فیز 3 تارونه لګي دا د کپسټر تار شو. این دا سر له موږ رامات کو ګوره دې ته به خیال کوئ دا د کپسټر دی. صحیح ده. او بیا دا چې کوم دی دا هم د کپسټر دی خو په دې سیټ باندې دې ته بجلي ورکړی کېږي دا هغه پوینټ دی. صحیح ده. دې باندې دې ته بجلي ورکړی کېږي دا کوم چې موږ رامات کړو دا سر او دا د سټارټینګ دی په دې به بجلي بالکل نه ورکوئ ځکه چې سټارټینګ کې کم 25 نمبر تار لګېدلی دی هغې په جو موټر پاڅېږي هم نه. ګورئ نه دا چې کوم دی دا د درې چې کوم دوه چې کومې کنیکشن دي دا د کپسټر دپاره شو او یو چې موږ کوم ډبل کلی دا کامن کنیکشن دی. صحیح ده. راځئ دا تاسو ته مخکې ښیم دی پیټ کول. دا چې تاسو بیټ کوئ ګوره بیا به دې ته تیل هم ور واچوئ ښه په صحیح طریقې سره. د دې اصل زموږ مطلب دا دی تاسو ته موږ د دې چې کوم فارموله د هغه وښایو نور د بیټ کولو دغه طریقې به تاسو ته درځي دا ډېره اسانه طریقه ده او که چاته مسله وي نو هم ته ویلی شي بالکل د بیټ کولو طریقې به هم ستاسو دپاره موږ راوړو. ګوره دا اوس موږ چیک کوو په دې کې صرف ساده کنډکسر ورته داسې لګوو ځکه چې بیا به نور سیسټم ورته وروسته کوو. دا موږ چیک کوو. یو تار موږ ډایرکټ لګولی دی او بل چې کوم دی شین هغه سور چې کوم کپسټر پسې لګولی بیا په شین پسې موږ هم بجلي ورکړله. صحیح ده. دا اوس ګوره دې پریشر تاسو ته اوس ښیم نه بالکل پریشر چې کوم دی هغه برابر دی. دا یو وړه شانته ویډیو ما چې زه تاسو سره لپاره ضرور شیر کړم او که تاسو ته هم داسې مسلې راځي نو بالکل زموږ سره رابطه کولی شئ. نو د راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.